दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर व आफियत से होंगे। 1-2-3 दिन हो गए सोशल मीडिया पर ये वीडियो बहुत वायरल जा रही है कि एक कारी साहब ने अपने शागिर्द या जो भी उसको एक थप्पड़ मारा था। तो आइए आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि उस्ताद ने अपने शागिर्द को थप्पड़ क्यों मारा था। उस्ताद तो अपने शागिर्द की कभी भी तजलील नहीं करना चाहता है, किसी महफिल में जहाँ पर भी हो। तो आइए इस वीडियो को देखते हैं, इंशाल्लाह फिर इस गुफ्तगू करेंगे। से लगाड़ा ورکا قدرمنو دا استاد او شاګرد کوم چې سوشل میډیا باندې تاسو دا ویډیو کتلې و صرف تاسو دی ماشوم ته په پروګرام دوران کې کوم یو سپیړه ورکړې و نو تاسو په دې باندې سوای چې مطلب دا تاسو خکړې دی او کنه غلطي شوې دی مقیم محل کې دله د اصلاح پکار و لکه دا سه ټک نو پکاو دا ټک ما دا سه نه ورکړې لکه په بدنیت یا په دغه باندې زمونږ په لړ کې د سرم نشته دی او کو دې په لړ کې صحیح نه مونږ ته معافي غواړو دا خو زمونږ یو تعلیمي ادارې ته راغلي دا کې دی چې د تاسو خپل بچي ونوي دا زمونږ بچي دی اوسم دی بیام دی اس کی هیڅ هم نه وی قدرمنو خو سوشل میډیا دا او بلا سوچونه او بلا فکرونه دي دا چې یو خپل سوچ شیر کین او د دین سبل سره جوړیږي قاری صاحب تاسو دی ماشوم ته په پروګرام دوران کې کوم یو سپیړه ورکړې و نو تاسو په دې باندې سوای چې مطلب دا تاسو خکړې دی او کنه غلطي شوې دی دا خو زه وایم چې یاره کو استاد خپل بچی لا ټق ورکوي نو دا به د فائدې لپاره ورکوي د نقصان لپاره به نه ورکوي او باقي دا پاتې شو چې یاره لکه دغه مقیم محل کې دله د اصلاح پکار و لکه دا سه ټک نو پکاو دا ټک ما دا سه نه ورکړې لکه په بدنیت یا په دغه باندې یا هغه دا محسوس کړل چې مال دا سفیړه راکړه چې کنځي خو کړبا مطلب د یو احساس په توګه ولا تاسو یو سپیړه ورکړه چې داسې قسمه محفل کې چې کوم داسې قسمه شعرونه سیاسي اړخ چې کوم نه ډیټ سکول پکار دا هو ګوره چې یو استاد په خپل شاګرد خپه نشي نو څوک به خپه کیږي عوام خو به نشي خپه دي بعض خو بس صرف دا وایي کې بس دا بس ما تاسو مخکې وایي کنه چې دا ماشوم اصلاح ګرانه ده او خرابول ډیر آسان کار دی بالکل دا صحیح ده بالکل جی تاسو څنګه سیت خیر دی جی دی ټیچر سره تاسو خواته ولاړ یې کنه نو تاسو زړه کې خدا سنشته چې مال سپیړه راکړې دا نه دا زمونږ په لړ کې د سرم نشته دی او کو دې په لړ کې صحیح نه مونږ ته معافي غواړو او جی لکه تاسو بیا معذرت خواږه او جی مونږ ته معافي غواړو کو دې زړه کې صحیح نه خاري صاحب زوی مشه د دنیا په مخ کې ادا سرګند شي غوي ته چې تاسو د خپل شاګرد لکه د خپل بچی غوندې ځان تر نږدې کې او د سره هغه د بچی غوندې پوری ویڈیو آپ لوگوں نے دیکھی استاد اور شاگرد کے بیچ جو شکوے اور گلے تھے وہ ختم ہو گئے اور شاگرد نے معافی بھی مانگ لی اور استاد نے اس کو معاف بھی کر دیا۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اپنی بچوں کی تربیت خود کریں شروع سے والدین۔ وہ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ استاد تو بادشاہ نہیں ہوتا ہے لیکن اپنے شاگردوں کو بادشاہ بنا دیتا ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو اپنے بچوں کو نیک صالح بنانے کی توفیق عطا فرمائے، ان کی اچھی تربیت کرنے کی توفیق۔